کم کالوی موجنه هغه کې د موسی علیہ السلام یو ورور حضرت هارون علیہ السلام وی پیدا شو او چې په کم کال وجنه هغه کال بیا د موسی علیہ السلام د پیدا کېدو دی الله خی یعنی الله دې په بل کال کې پیدا کولې شو د بنی اسرائیل نه علاوه بل ځای کې پیدا کولې شو د فرعون ته دا خو بډو نه خو دا کار والله کړو لیکن دې کې الله د ظلم ښکارا کې جوړېږي چې خلکو تم پتو لګي چې فرعون ډیر ظالم او بنی اسرائیل تم پتو لګي چې موږ سره ډیر ظلم شوی دی او د موسی علیہ السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړیو مونږ ته عزت کړیو دا الله هر کار کې حکمت دی دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي موږ د مور ته الهام وکړو د مور ته اطلاع ورکړه او اوحینا الی ام موسی هغه تم اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هیڅ فکر نه کوي دی به یو صندوق کې بند کړي صندوق به دریاب ته وغورځوي انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین اس فکر به نه کوي هم ستا د غېږې له به واپس تله راولم او دی به څوک وجني نه زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دنه به پیغمبر جوړېږي دا مونږ فیصله کړې نو چې دنه د پیغمبر جوړول غواړم او هغې ته خو پته وه هغه خو په څلورم پنځم پوشت کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه او د موسی علیہ السلام پلار عمران د یعقوب علیہ السلام په څلورم پوشت کې نوسیم دی پته ده ورته چې الله خدا کار کوي کولی شي یو بعض مفسرین یو خبر لیکلی ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیہ السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل نو دې وی دغه وخت تنور بل کړی تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې وغورځو یعنی په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي الله کول داسې چې ودرېږه له دې نه دا عقل اخلم دا پویت اخلمه دې ته خیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی ذات بچکولو والا زیمه ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله ماشوم خو نشته هغې واپس لاړل چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه که بچی مې څه که چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیہ السلام پروت ته او خاندي روچتې که قدرت خو یې ولید د پروردګار الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه دا ماشوم پکې واچوه صندوق یې جوړ کړو حضرت موسی علیہ السلام یې پکې واچو او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیہ السلام خور و هغې ته یې وی چې ته په دې غاړه ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق کوم پاتې الله وی دې بچ کوم او تاله را رسوم نو ګور چې څه کېږي حضرت موسی علیہ السلام الله پیدا کړم ډېر ښکلی و پیغمبر اسم خشتی په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر لیقي او باطن کې پیغمبر پاک او صفائی ډېر خشته او رڼا تتلا چې صندوق کې وغورځو او صندوق کې دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی هغه دریاب کې هغه صندوق رو روزي زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په غاړو جوړ کړي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې یو تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ خورې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بی بی آسیا دا ډېره نیکه بی بي ده سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپل ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی
الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. یو جنۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې دا صندوق دلته ونښت، صندوق کې څه دي؟ وایي ته راوچت که دې کې څه دي؟ صندوق څه کوي؟ چې هغه ورله هغه صندوق له یې ګوتې یوړې، ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې، او سا اونې ته وایي، د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو، ځکه یې ورته موسی نوم کېښوده. یو قول دی چې صندوق یې روچت کوي. جید صاحب دا خو دروند دی. وایي ته روچت که، چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که، اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی، او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه. القلوب بین یدی الرحمن، زړونه د الله په لاس کې دي. بین اصبعی الرحمن، بین یدی الرحمن، د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خو یې اړی، یقلبه کیف یشاء، چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راړی. بس زړی پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی، او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی، ګوره زمونږ ګوتو له راغی. روچت یې کوي صبر وکړه دا ماشوم ماله راکړې، غېږ کې یې واخېسته. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خشته دی، ښکلی دی.